بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم موثر اعظم تاسو او تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا ملګرو. دا وخت مونږه د تلاش نه د نیک محمد رو کور نه نیک منیغه نیک محمد رو کم چې د نن اته کاله مخکې په حق رسیدلې دی د کینسر له کبله د نن اته کاله مخکې په حق رسیدلې دی او په هغه وخت کې چې دا بچی هغه د 2 میاشتو پرې خو دی د 2 میاشتو دا ماشوم ته پاتې شوی دی. دا ماشوم په سم باندې راکټ شو. دومره دا بچیان ډېر واړه زمونږ د دې خور دا ژوند څنګه تیر شو دا اته کاله زندگی څنګه تیره شوه. د دې ماشومانانو د سکولونه د دوی د سکول کپړې د دوی د سکول پایزار په دې کور باندې څومره سختې دي. د هغې خپلې خور سره ناست یو دوی نه به مې یو څو تپوسونه کوو زمونږ سره اوسئ. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورۍ دا راته ووایه د نیک محمد ورور د مرګ اته کاله وشو. دا ماشومانان خو لا اوس هم د مزدورونه دي او دا د تر 2 میاشتو څه د کال څه د 2 کالو پاتې شوي وو. 5-6 ماشومانان دي د کور ته څه آمدن نشته څه د ګټې وټې څه ذریعې نشته. د اته کاله څنګه تیر شول دا ماشومانان دي په څه باندې راغټ کړل په ژوند کې څومره سختې دي او دا ژوند څنګه روان دی مخ په وړاندې. چې په دې اته کاله کې په ما ډېره سختې او تکلیفونه تیر شو. سختې نارې ورځې مې راباندې راغلي دي او جامې به م نه وي پیزار به م نه و. داسې چمګاوڼ کې م راسه یو بل نیکي کړې ده خو په هغې چېرته وخت تېرېږي. بس الله ته پته وه نو اته کاله په موږ ډېر تکلیفونه تیر شو. په تپوس پوښتنې م څوک نشته دی. یو ورور مې دی د پلار مې ځان له مړ دی چې هغه راسره څه وکړو چې په هغې وخت تېر شي او که نه هغه ونه کړه چې بس الله شته نو وخت یې تېرېږي نو. شته نو تېرېږي راباندې تکلیفونه نو چاته به څه ووایم. څوک زما فریاد نه اوري نو په بې کسو نن سبا څوک څه کوي. او د کلي خلک چاته خیرات راکړی او زکات راکړی او په دې باندې ټیم تېرېږي نو په دغه وخت یې تېر شو نو. یعنې ژوند صرف اوس خیرات او زکات ته پاتې دی خورۍ. چې خیرات او زکات ته بس چې چا وس کېږي راکړي چې چا سود کېږي راکړي که نه یو تېر شو وخت نو. د دې نه پس د نورې هم سختې مرحلې را روانې دي. ما سره دې بچو د تعلیم غم دی فکر دی را سره دی په ما په خپله سختې تېر شو خو چې بچو خو مې لږه رڼا ویني که نه چې چا څه وس مس کېږي د ما سره وکړي امداد. دا خو د مزدورۍ نه دي که نه. تاسو شپږ 2 کسان یې ماشومانان ټول سکولونه وایي مدرسې وایي نو د چی روټۍ خو تاسو چې څنګه وې د خیرات زکات خو په کال کې دغه یو میاشت وي چې هغه زموږ خلکو ته یاد دی. د دې ماشومانو د سکول ضرورتونه د کور خرچ خوراک دا د کم ځای نه راځي او داسې تاسو څه وظیفه د حکومت ته طرف نه یا داسې څه پیسې در راځي چې په هغې باندې دا کور چلیږي؟ نه جي حکومت ته طرف نه موږ هېڅ هم نه دي راغلي. څه وخت بې نظیره پیسې راته میلاوې دي اوس هغه هم بندي شوي دي او نور هېڅ هم نشته. د حکومت ته طرف ما دننه پورې هېڅ هم نه دي لیدلي هېڅ هم راته نه دي میلاو شوي او دغه نور څه وسیله مې نشته نو الله ته پته ده نو نور څه نه شم ویلی. نیک محمد ورور څونه وخت په کټ باندې پروت و بیماري کړې وه او د هغه د مرګ نه بعد اوس یعنې سختې خو الرډي ما ته پته ده په دې کور باندې ډېرې زیاتې دي خو په کم وخت کې داسې راځي چې تاسو ته ډېر زیات د خفګان وخت ته کم محسوسېږي او څه داسې دي چې هغه تاسو ډېر خفه کوي؟ 1.5 کال هغه په کټ کې پروت و. هغه ورځ زما پرې وړو دغه شان تېرې شوي نارې نه خوري 1.5 کال د هغې نه پس بیا هم دغه ورځې دې تېرېږي چې که چا سره مدد وکړو چې وخت تېر شي او که نه یې ناست د الله په اسره داسې کلی دی چې دې کې زه چا مزدوري هم نه شم کولی ځان له غریب کلی دی زما سره به څه وکړي. چېرته په زبرګه میاشت کې خیراتي پیسې راکړې چېرته د غنمو زکات راکړې دغې باندې وخت تېرېږي. کله پکې نارې ورځې هم راشي او کله پکې سختې ورځې هم راشي او واړه دي خفه کېږي خو بس الله پاک روم صبر دی. ښه خورۍ دا راته وایه د دې ماشومانانو د سکول په اړه باندې چې د دوی سکولونه څنګه ویلې کېږي د دوی د دونه خرچې کېږي یا اوس دا دی ماشومان ټول ماشاءالله پاس شوي دي ښه پوزیشنونه یې اخیستي دي مخکې ویني چې که داسې حالات وي دا ماشومان د سکول څونه جاري وساتي او څنګه به مخ په وړاندې ځي؟ زما یقین دی چې د دې نه پس دوی یو ټکي سبق هم دی شویلی چې زما سره د 5 روپۍ د پنسل نشته نو زه به څنګه دوی ته اخراجات پوره کړم. نو پکار چې تاسو زما سره پوره امداد وکړئ او د دوی د مخکې د تعلیم دپاره کوشش وکړئ په دوی باندې هم د خپل ژوند سره نه ښکاره شي که نه جي زما هېڅ وس نه کېږي. زه خو ښځه یم زه به څه وکړم زه مزدوري نه شم کولی نو زه هېڅ هم نه شم کولی زما هېڅ وس نه کېږي زه به څه وکړم. زما ماشومان بچي دي په خپله خو مو سختې داسې ډېرې تېرې کړې په خپل ژوند کې خو مې څه خوشحالي نه ده لیدلې خو چا بچي خو به مې څه د ژوند سره رڼا ویني که نه خو تاسو زما څه امداد او مدد وکړي د الله په رضا.
نیک محمد ورور چې ژوندی و خورې دا سختې وې د دې ماشومانو د کمې د ژوند د کم دردونه چې دي د دې ماشومانو کمې نیمګړتیاګانې دي دا همداسې وې که څه د هغه په ژوند کې خو ډېرې راحتې وې ډېرې خوشحالۍ وې اوس د هغې نه بعد څومره په دې کور درد سیوه شوي چې هغه وجه هر څه برابر و پلار یې ورڅه ښه پې خفه کېده خپل پلار خو بچو ډېر خفه کېږي د هغې نه پس ما ډېر تکلیفونه ډېر کمي ډېر دغه راته محسوس شو خو بس د الله په کروم صبر دی خدای پاک راوستی دی چې زموږ کې صبر دی نو او دوی هر څه ته خفه کېږي خو زما څه وس نه کېږي الله ولاون دی الله سببګیر دی بس هغه وخت تېرېږي او نور زموږ څه دغه نشته د خوشحالۍ څه ذریعه بس څه به خوشحاله شي څه ته به خوشحاله شو ماشومان دي چې څه غواړي زما پیټه درد کوي نو زه څه وکړم څه وله کولی شم هېڅ هم ول نه شم کولی چاته نه ویلی شم نه څوک فریاد اوري نه څوک خفه کېږي نه څوک دردېږي زه هېڅ هم نه شم کولی د دې وړو دپاره دا چې څه غواړي او نه یې څه د دې ماشومان داسې یو ضرورت وي غواړي او نه یې نو بیا ورسره څه کوي بیا یې د ویلې مې دلته هېڅوک نشته هلته مې یو ورور دی مو په خپله مې شپږ خویندې یو مې ورور دی چې هغه څه وس کېږي چې را سره مدد وکړي که نه جاړي او کواړي ناستي نو هېڅ هم نه شم کولی بس صبر دی تېرېږي نو هېڅ اسره هم نشته د الله په اسره ناستي نور څه اسره یې نشته بچې سکول ته ځې ها څوم کې شپږم کې پاس شوې ها څنګه نمبر یې دی ښه وي ها چا خو یې دا په سکول کې ډېر قابل دی په کلاس کې پوزیشن وموند ها څه هم پوزیشن فسټ فسټ دی اته سکولونه مې ټاپ کړو اته سکولونه دې ټاپ کړه ماشاءالله ښه ولې جاړې وځي زه د دې خاورې بچی یما یتیم ولې خبره بچو د دې خاورې بچی یما فارسه چې ولې لیونی یما یتیم پیابل لیونی یما یتیم زه د دې خاورې بچی یما یتیم پیابل لیونی یما یتیم په خپل کمی باندې خفه یم څه کمی داسې دی بچی ته جړی پلار خو نشته په ژوند کې خو ما ته هم پته ده ما اوس اته سکولونه ټاپ کړي ښه نمبر یې واخیسته خو چې زموږ څوک نه وي نو تعلیم چې موږ له تعلیم باندې خرچ وکړي نو زه به مخکې سکول نه شم ویلی او سبق به نه شم ویلی مزدوري وکړو سکول به وې ښه بچو دا د سره زما نن په دې ځای کې باندې واده ده او د اخلاص ته طرفه چې ته به سکول نه پرېږدې ښه سکول به نه پرېږدم زما ښه امید دی چې زه سکول ویم خو چې زموږ سره څه اوس نه کېږي نو څنګه به سکول ځو امید به بالکل په امید ساتئ او انشاءالله ډېر زر دی چې زه ستاسو غونته کې د بچیانو لپاره یو داسې سیسټم راوړم چې یوازې سکول نه چې په هغې کې به زه تاله کمپیوټر او هغه لیب او هغه چې څه ستا د ژوند ضرورت دی انشاءالله تا ته به میلاویږي او صحیح او دا به چېرته هم نه سوچ کوي چې زه به سکول پرېږدم صحیح شو د اخلاص اداره چې جمدی که نه ستا غونته کې ماشومان چې اته سکولو ته ټاپ کړي دی او ته چې زه به سکول پرېږدم داسې نه شي کېدی ښه بچو ته سکول ته ځې څه هم کوې درېیم ته شو تا له سره وکړو چې بل ځل راځم ته سکول وې J'ai vu. څه هم کوې 9th class ته شوم. سکول داسې څه شته کمې په ژوند کې چې هغه درله موږ بل ځل راځو انشاءالله راوړو درله سپلی هم نشته ده. بیگ. سکول بیگ او سپلی نشته سکول ته څه کوې بس څه کوم. بچې ته سکول ته ځې او چې سکول ته ځم څه هم کوې لسم اگزام مې اوس ورکړو اگزام څنګه پیپر یې دې ښه ورکړي درله هم څه پوزیشن دی نه هم ډېر ښه پوزیشن دی لسم پیپر مې هم ډېرې ښې ورکړي دي خو مخکې سبق ویلو موږ سره څه هېڅ هم نشته زما دا خواهش دی چې زه ډېر سبق ووایم خو موږ ته ډېر مخکې ډېر مشکلات دي
مخکې راته سخت کاري کالج ته به لاړه شم او جیم پوزیشن مې ډېر ښه را روان دی زه چې زه کالج ته لاړه شم او ښه سبق وویم که داسې حالات وي نو به یې لاړه به شي کالج ته د پیسو چې مجبوري بیا نه شو تللی موږ به سبق پرېږدو او که دا مسلې نه نو موږ به بیا سبق ته لاړ شو یعنې ستاسو د کور د ټولو ورونو خویندو بنیادي ضرورت اوس دا دی چې د هر څه نه مخکې تاسو خپل تعلیم جاري وساتئ هغه هم په دې شرط چې د دې کور څه داسې وشي چې د کور ضرورت پوره وي نو هله به تعلیم کوي که نه بچې او چې نن خو بیا په ښار تیار ده ویر جړار خوا خواره ده خلک ګاډو کې سکولونو ته راځي موږ پیاده ځو خلک پیسې راوړي زموږ سره پیسې نه وي خلکو ښه کپړې اچولي زموږ ښه کپړې نه وي هغوی ښه پیزار په خپو کړي زموږ پیزار نه وي موږ د دې مجبورۍ نه موږ مخکې سبق نه شو ویلی اوس هم ډېر په مشکلاتو سره ووي کم مشکلات چې موږ ته مخې ته وو سکول ته ځې څه هم کوې بچو اوس پنځم ته شو پنځم ته شوې نمبر یې پوزیشن دی د سکول څنګه ښه دی سکول باره کې داسې څه کمې د کور په باره کې ژوند څنګه تېرېږي بچو ورځې شپې موږ ډېر خراب ژوند دی او موږ سره څه پیسې نشته زما سره بوټان نشته زما سره خپل بیگ نشته زما سره خپل ټوپۍ نشته اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندې وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونې وې دا چې هر سره نه پاتې دا چې هر سره نه پاتې دا چې هر سره نه پاتې خدای دې ماشوم خو لنګ ته اوس پته ولګېده دی خو اته سکولونه ټاپ کړي دي او ډېر زیات قابل دی ماشاءالله خو د دوی چې کومه وینا ده نو څومره درته ښکاري چې دا هم که دا ژوند داسې مخ په وړاندې لاړو نو دا ماشومان به د سکولونو نه لرې پاتې کېږي او چې د دوی مخکې ژوند تباه کېږي دوی سبقونه نه شي ویلی زما هېڅ سره وسیله نشته الله پاک هر څه موږ ته خدای پاک درانه را په سر کړي دي ماشومانو ژوند مې تباه کېږي خو که تاسو زما سره څه امداد او مدد وکړو د الله په رضا چې د ماشومان به چې په دې معاشره کې ښه واړه جوړ شي او که نه داسې نه په خپله باندې د دوی نه بد ماشومان هم جوړېدی شي چې مزدورو دغو ته پاتې شي په بدې ورځې نه خلک هر څه کولی شي نو ښه خفه دي او ښه دغه دي تاسو دا هر څه ولیدل په خپلو سترګو باندې په دې کې څه دغه نشته دی الله حاضر ناظر دی نو زه په دې کې نور څه ووایم سره د ډېرو سختو کلکه کړې زموږ ټول ژوند په ژړا فریاد کې تېرېږي ښه سهار او ماښام زما ماشومان بچي خفه او ضعیف دي پلار چې ناجوړه او هم ډېرې سختې تکلیفونه په دې ماشومانو تېر شو او ټول ژوند زما د فریاد دی هېڅ خوشحالي ما په ژوند کې نه ده لیدلې زه له سختو سره ډېرو سختو کلکه کړم عادته شوم ورسره بس الله پاک مدد وکړي زموږ غیبانه خورې دا زموږ یو تنظیم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په هغې کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسافر دي هغه وایي داسې بچیانو ته ځان ورسوئ داسې خویندو ته د کومو چې ژوند په سخته دی د هغوی د طرفه حالن سات دا پیسې دل درکوم ځکه چې ماشومانان هم ټول پاس شوي دي او ماشاءالله ښې پوزیشن یې اخیستي په هغې باندې د دې وړو کسه د سکول بیگ پیزار وغیره څه لګي زه به هم ډېر زر راځم بیا به د دوی چې څه دي هغه انشاءالله هغه هر څه به دله راوړو په دې باندې که د کور څه تیل مالګې صابون څه لګي هغه به پرې واخلئ او هغه مسافرو ته به انشاءالله ستاسو د آواز وړاندې کوو ډېرې زیاتې خوشحالۍ به در سره هغوی خپلې شریکې کوي ستاسو وروڼه دي بچیان هم دي کشران دي کومو خلکو چې سره دا مرسته کړې انشاءالله چې د دې ویډیو نه بعد به بیا هم ډېر مرسته ستاسو سره کوي خلکو ته هم څه وینا ده زه به ورته دعاګانې کوم الله پاک دې هغوی خوشحاله کړي الله یې د داسې مصیبتونو نه هغوی وساتي کوم چې خدای په موږ راوستي دي الله پاک د هغوی تور سره نه خفه کوي نه دی داسې تکلیفونو مصیبتونو نه دي الله وساتي دا کوم چې په موږ راله د خدای ته نور خیر را پېښ کړي الله پاک یې خوشحاله کړي الله دې روغ لري زما سره د آینده لپاره د دې ماشومانو مدد کوي د دې ماشومانو سره چې مدد امداد کوي نو زموږ باندې به لږه ورځ اسانه شي موږ به خوشحاله یو موږ به لږ ښه ژوند تېر کړو الله دې هغوی خوشحاله لري په خپلو مسافرو کې د هغوی بچي دې خدای داسې ورځې ته نه پاتې کوي څنګه چې موږ دا ورځ ولیده
هغوی دې الله وساتي هغوی ته ورسره د خیر داسې ورځې نه وساتي. وارثه چې تا چې کومه خبره وکړه که نه ډېر زر دی انشاءالله چې اخلاص په یو داسې اداره قایمه چې په هغې کې به ستاسو غونته کې بچیانو نه غټ غټ سړي جوړېږي انشاءالله چې کمپیوټر لیب او هغه کورسونه به تاسو له درکو چې د خپلې علاقې ترجمان به جوړېږي د خپلې علاقې خدمت پکې انشاءالله او ډېر زر دی چې د اخلاص هغې ادارې ته به تا ځان سره بوځم او ستا د زړه چې کم ارمانونه وي د تعلیم په بیس باندې هغه ټول به دله پوره کوو. ښه ده خیر سره صحیح دعاګانو کې یاد ساته چې کم خوب زما دی او کم امید زما دی څنګه چې ستا د تعلیم دی نو دقسې زما یو امید دی چې داسې چت ودرو چې په هغې کې ستاسو غونته کې بچیان ژوند تېر کړي او څه جوړ شي د دې خلکو نه او د دې علاقې دپاره مونږ خدمت وکړو نو د خپل ځان سره ما ته هم دعاګانې کوئ چې زما هغه کم امید دی چې هغه پوره شي او تاسو هغې ځګې ته بوځو او ستاسو نه څه جوړ شي. صحیح ده؟ صحیح دعاګانو کې به مې یاد ساتئ. یاد ساتم. ښه ملګرو تاسو د دې بچي خبرې واورېدې وارث نوم دی او 8 سکولونه یې ټاپ کړي کم سنټر چې دی کم د دې علاقې دا یې ټاپ کړی دی خو دا ماشوم به په دې لاسو باندې او په دې عمر باندې دی به څه مزدوري کوي که داسې شوه نو دا د قلم وخت دی او الله تعالی ولې دومره قابلیت ورکړی چې د دې کور 2 ماشومان داسې دي یا 3 ماشومان چې هغه هر وخت پوزیشنونه لري او دا خو داسې یو پوزیشن دی چې 8 سکولونه یې ټاپ کړي خو د پلار سوری چې کوم د بچي په سر وي هغه پې نشته. د دې ماشوم خبرې تاسو واورېدې که داسې وي نو دا سکول به پرېږدو خو هېڅکله به یې هم نه پرېږدي. دوی چې کوم سوچونه کوي چې که دا ژوند داسې مخ په وړاندې لاړو نو زه به دا سکول پرېږدم او هر کور له چې ورځم نو هم دقه یو سوچ دی نو د داسې خلکو دپاره ما هم یو نوی سوچ راوړی انشاءالله ډېر زر دی چې د اخلاص په لار به یو داسې چت جوړو چې د هغې لاندې به داسې بچیان ژوند تېروي او د هغوی نه به ډېر غټ غټ سړي جوړېږي او چې کله دا بچي اخلاص مخ په وړاندې بوځي نو دا به هله د معاشرې ترجماني وکړي ځکه چې انسان د غربت نه لاندې ژوند تېر کړي او هغه مخکې لاړ شي نو هغه به د غریب سړي سره څه ښېګړه وکړي او د هغې بچي سره به احساس وي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلي نه وي. زما بچی د دې وخت نه دا سوچ کوي 8 سکولونه یې ټاپ کړي دي وایي زه به سکول پرېږدم نو بلکل به داسې نه کېږي. الحمدلله د اخلاص اداره جم دی دا د اخلاص هغه غیرتمند پښتانه جم دي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو د اخلاص ته اواز ودرېدو له مه ورکوئ که دا اواز چرې هم ستاسو نه ودرېدو نو دا بچیان 8 ته نه دا به 8 سکولونه هم ټاپ کوي خو بیا به هم سکول پرېږدي ځکه چې داسې یو اواز نشته چې د دې بچي د اواز مخ په وړاندې بوځي. الله تعالی دې وکړي چې د اخلاص ته اواز د قیامت د سهاره پورې دغسې قایم او دایم وي که مونږ یو که نه خو چې د داسې بچیانو او د داسې خویندو ترجماني وکړي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار راوړه اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.